فخرزمان په یو سوچ سمجا پلان باندې د ټیم نه بهر کړل شو. باسط علي باقاعده د خبرې انکشافات کړی دي. دا فخرزمان د دوبډله نېشنل ټي 20 کپ کې فائنل له هم وتلی و چې فخرزمان د نېشنل ټي 20 کپ فائنل نه هم ډراپ کو. وجه څه ده؟ فخرزمان ولې خاموشه دی په خپل ظلم باندې؟ فخرزمان سره چې کوم ظلم زیاتې کیږي فخرزمان ولې خاموشه دی؟ ولې مجبوره دی؟ ولې عاقب جاوید دومره ظلم فخرزمان یا نورو کلاډیانو سره کوي د یو څو پرچی کلاډیانو دپاره، د شاداب دپاره، د شاهین افریدي دپاره، یو څو پرچی کلاډیان دي چې د هغوی دپاره ټیلنټډ کلاډیانو سره او ډیزرونګ کلاډیانو سره ظلم کیږي. او تر کومې به دا کلاډیان خاموش وي؟ تر کومې به د عاقب جاوید په دې عهده باندې ناست وي؟ دا کلاډیان مخلوق ولو کې خو بیا به وخت تیر وي، بیا به د پاکستان ټیم ډیر زیات تباه شوی وي. خیر اوس چې کوم اپډیټس دي هغه دا دي چې فخرزمان ون ډے ټیم کپتان جوړېدو والا او د دې خبرې انکشاف چې کوم دی باسط علي کړی دی چې فخرزمان د ون ډے ټیم کپتان جوړېدو والا خو فخرزمان بیخي دا ټیم نه لري کو. وجه دا چې دا فیصله مخکې نه شوې وه چې فخرزمان به موږ د استرالیا سیریز دپاره د ون ډے کپتان کو او شاهین افریدي به ډراپ کو. شاهین افریدي په دې به موږ علي رضا له موقع ورکو، علي رضا فاسټ بالر له، نوجوان بالر له. خو بیا د استرالیا سیریز نه یو څو ورځې مخکې عاقب جاوید علي رضا هم ډراپ کو او فخرزمان هم بیخي د سکواډ نه لرې کو. دا کپتاني فخرزمان ته ملاوي د فخرزمان هم لرې کو. علي رضا له بیخي اړو موقع ورنکه. علي رضا په ځای هماغه شاهین افریدي د سکواډ حصه جوړه شوه او شاهین افریدي کیپټن هم شو. او فخرزمان چې کوم دی اوس څه ویلی هم نشي. فخرزمان مجبوره دی. فخرزمان که څه وایي چې ما سره ظلم کیږي یا زه سم انجرډ نه یم، سم دم یم، ټیک ټاک یم او دوی سره ټیم نه بهر کړی یم، نو کیدای شي فخرزمان بیخي نوم او نشان ختم شي. او سنټرل کانټریکټ چې کوم دی، سنټرل کانټریکټ په وجه کلاډیانو ته تنخواه میلاویږي د پاکستان کرکټ بورډ نه هره میاشت. نو بیا فخرزمان وایي دغه سنټرل کانټریکټ پر الله هم کینسل کی، هغه تنخواه راله میلاویږي بیا پر الله هم نه میلاویږي. نو هغه غریب خاموشه دی، هغه ظلم چې کوم دی هغه برداشت کوي. اوس د فخرزمان د لوبډله فاینل له وتلې وه، خو اوس فخرزمان په فاینل کې لوبېدو نو بیا په عاقب جاوید باندې سوالات اوچتېدل چې څنګه فخرزمان تا د انجري په وجه د استرالیا سیریز نه ډراپ کړی. هغه دغه ټیک ټاک دی، هغه سم دم دی او تا هغه د استرالیا سیریز نه ډراپ کړی، نو بیا بلته په هغه باندې دا سوالات اوچتېږي. نو د خبرې مقصد دا دی چې یو عاقب جاوید نه دی د پاکستان د ټیم تبعیه شروع کړې ده. یو عاقب جاوید د څو کلاډیانو د څو پرچی کلاډیانو دپاره دا ټول ټیم تباهي کوي. تاسو د هر چا له کرکټ فین له پته چې دا وخت شاهین افریدي هم حق نه لري چې د پاکستان په ټیم کې وي، ځکه یو انجر دی، یو د هغه پیس نه دی، هغه د هغه پیس نه دی 132 128 130 کې هغه بالینګ کوي. نو په دې وجه باندې شاهین افریدي باندې تنقید کیږي. شاداب خان د سر اړو ځای نه لري چې هغه د ټیم حصه شي. نو شاداب خان هم یو غټ پرچی کلاډي دی او ټولو نه غټ سیستم چې کوم دی د شاداب خان بچ کېدو دپاره او د شاهین افریدي بچ کېدو دپاره ټول نه غټ جال چې کوم دی عاقب جاوید او مائیک ھیسن اچولی دی. د شاداب خان بچ کېدو دپاره تاسو د استرالیا خلاف دا وکټې وکتې، ټوټلی د سپینرانو وکټې جوړې کړې وي، څه دپاره چې شاداب خان په وکټې واخلي. خو د الله پاک کارونه ټول د خیر یو چې چېرته هم یو ډیزرونګ کلاډي سره ظلم کیږي نو هغه پرچې کلاډي به کله هم الله نه کامیابوي. نو هغه د سپینرانو په ټریک باندې، د سپینرانو په وکټ باندې چې 55 ډیګري په وکټ کې سپینو او هغه 55 ډیګري وکټ سپین باندې هم شاداب خان له وکټ میلاو نشه. په 3 ون ډے میچونو کې صرف 2 وکټې شاداب خان اکچولی او ټول نه زیات سکور هم په دې 3 واړو ون ډے میچونو کې شاداب خان ورکړی دی. نو خیر دا د فخرزمان حوالې سره اپډیټ شو.